السلام علیکم دوستانو، د سیټ کې تاسو ته ویډیو ښکاري او په دې کې د دې کسانو مخې ته په بوجۍ کې هډوکي پراته دي. د انسان پکې کوپړۍ هم ده او د ټول جسم هډوکي دي. نو د دوی د وینا مطابق دا د خیبر پښتونخوا پته نه لګي چې کومه علاقه ده، خو د دغه ځای نه دا کسان د شګو ګاډي لوډ کوي او په دغه ځای کې دوی ته میلاو شوي. دې کې دا مشر دا هم وایي چې دې هډوکو له به اوس کفن ورکړو او جنازه به هم وکړو. او بله خبره دا کوي چې وایي دا په دې علاقه په پښتونخوا کې کوم علاقو کې 10-12 کاله مخکې سیلابونه راغلي وو، نو کیدای شي دا هغې راوړی. خو هسې سوچ مې کوو چې دا ګوره دا اوس د انسان حقیقت دی. نو ما ویل چې تاسو سره هم شیر کړم. وایي د انسان دپاره دا کافي ده چې د یو مړي په قبر باندې تیر شي. او نن سبا که وګورې که نه حالات، نو په هر یو ځای کې یو خفګان پریشاني، ولې چې د انسان په نفس باندې شیطان داسې قبضه کړې ده چې د هغه نه خپل حقیقت هیر کړی دی چې څه کول پکار دي. نو سوچ مې دا کوو چې دله به خدای پاک څنګه ښایسته ښکلې ځواني ورکړې وه، څنګه باډي به وه، مطلب څنګه طاقت به یې ورکړی و. خو ده ته اوس نن وګوره که نه دغه هډوکي په بوجۍ باندې د پاسه پراته دي. نو والله ډېر زیات خفه شومه. او لالچ هم انسان دومره لیونی کړی چې د ده نه د آخرت غم هېر دی چې دا سهار راپاڅي نو په یو منډه کې د یو په حق باندې خېټه اچول او د بل په حق باندې خېټه اچول. او دغه وګوره که نه نو د ژوند اصل دغه حقیقت دی. دا پته نه لګي چې مرګ په کم ټایم کې راځي، په کم حالات کې راځي. لکه دغه انسان د خاورو نه جوړ و، واپس چې کوم دی خاورو شو، دغه لږ هډوکي میلاو شو، داسې ټایم به راشي دا به هم ختم شي. د پښتو یو متل دی، وایي مرګ حق دی کفن شک دی. نو ده ته تر دې ټایمه پورې چې کوم دی کفن د ده په نصیب کې دې وخته پورې نه و، د دې پورې چې د ده جنازه هم نه به یې شوي، ځکه چې کفن پرې نه دی شوی، ښخ شوی نه دی. زه ډېر زیات خفه شوم د دې ویډیو په کتلو باندې. ما ویل چې تاسو سره هم شیر کړمه. او دې کې د انسان دپاره یو لوی پیغام دی که نه، چې زما حقیقت څه دی، یاره زه څه شی یم. انسان په دې دنیا باندې څومره په تکبر باندې ګرځي. دې کلیپ کې چې کوم دی د انسان لپاره یو ښه حقیقت دی، مطلب خپله هستي انسان ته ښایي چې زه دغه شی یم او دا هر څه پاتې کېدل دي. او سوچ مې دا کوو چې د دې دنیا نظام دی، پیسې وګټه، ښې ډېر ښه په حلاله طریقه باندې وګټه، خو چې د بل چا حق په خپله غاړه کې وانهچي او نه د چا څه ظلم زیاتیا وکړي. مطلب دا هم زما او ستا په شان یو انسان او د دې دنیا نه تلل دي، څوک په څه طریقه او څوک په کومه طریقه. بختور هغه خلک دي چې په خپل کټ باندې د خپلې فیملي سره د دې دنیا فاني نه رخصت شي. نو داسې قسم مرګونه او حالات هم پکې راځي. الله پاک دې زموږ د ټولو په حالاتو باندې رحم وکړي، لکه زموږ په دې حالاتو کې چې نن سبا څه روان دي او موږ څه کوو. د پوره ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو در سره د اصلاح لپاره هم مخکې شیر کړئ. وسلام.